نو ما چې خلاصول خپله مور نو ما لږ په سینه باندې لته راکړه ما لږ په سینه باندې لته راکړه چې زما مور بیا مړه شوه ما ترې لاس نیوی الله صافه کې وه حقه ماما هم بې ګناه وه زما مور هم بې ګناه وه او زما مور هم چغې والې زما مور هم چغې والې وي زه بې ګناه یم مړه شو پړه شو سبا مې بچو له خلکه دې نو څه خلکه پې غورونه کوي دا زیارت کې واده شوی سرګرو کې د وخت پسدوي بس ظلم پې چالو 15 کاله د واده وشو خو د دې کور سمون نه خوړه ډېره وه دلته وه لږه بالته وه په دغه ورځو کې مې ګوتې ماتې کړې دا 15 شپه زمین ته راتېرې کړې او چې نن بیا پې دا خواښه ټول ورپسې راغلل پلار نه پرېښوده او چې ده ورپسې ډانګ راواغه شو بیا یې ماته وی راشه زه هم نه ورتلم بیا چېرې نو دغه دا الور ته مې ووي چې د پلار ته نظاري مینت وکړه چې وړو سبق ته قضا کېږي کور ته راځه چې کور ته لاړه پلار یې ومنل د دې خبره چې کور ته لاړه کور کې به بیا وال ټکول دلته پې دوی ظلم زیات یې راغښتې دي سخر خواښې ورسره خدای شته ډېر سم دي هغوی ورسره ډېر خو دا یور ورسره په پات نه چلېده تا هم له دوی کتلې ژبه مې وچه شوه الله اوس بیا دا هم له دوی کتلې زه دې پې غرق کړم او دا ماشومان غرق شو زه به مې چې لوک میلو کار کو بس نشې چالو کړې وایس نشه یو ځل یې ورکړ هسپتال کې هغه مې پې شرمېدو د بوتله او په ډاګ یې غورځولو او مونږ پې شرمېدو او چې نو سعودي ته لاړه سعودي نه راغی او دا خیمې جوړه کړه دا خیمې جوړه کړه زما زوم یې ورکړه په هغه کې زما لور دی او زما ترو بچي یې اعدام کتلې بې ګناه دي دواړه بې ګناه دي زما لور دغه وخت کې دوی لګیا دي ماشومان دي لکه دغه وخت کې ورسره زه نه وم خو دوی وی چې مونځ یې وکړو مونږ یې مونځونه کړو مونږ یې قرآن مجیدونه لاس کې راکړه په خپل یې تسبیح اړولې او سترګې یې ورلې او دوی ورته ور وو اما لور ځان پسې ور بغوټ کړی و دوی ورته ور وو هغه عبت راپاسې چې غله بیا راغله دغه نه مخکې غله راغلي او چېرې نو بس دوی پسې کټکۍ لر کړه او زما لورې د ویښتو نه ونیو زما لورې روغ کړله او دوی پسې ور تعلق ور یې پسې تعلق او بس چې هغه یې ویشته هغه د غوجل کوټې ته یې بوتله چې هغه یې ویشته دا ماشومان یې ورته ور پرېښودل اوس یې تماشه کوئ الله نو ظلم یې نصیب مه کړي خدایه ظلم یې نصیب مه کړي په دغه زوم مې هغې دغه نشه هسپتال کې ورکړی دی اوس خبره کړه چې کوم اوس را سره دا غم دی چې ویم هغه ورته ویې کړو زما په ښځو او زما په بچو کې او زما په چیلو کې فرق راغی نو څه به سره کوم خو اوس په دې خفه یم زیه چې تاسو ډاکټران ته ووایي چې هغه مړ کړي باور هم ولې نشته خو باور پاسېد که نه هسې نه چې هغه مړ کړي نو د دې ماشومانو بس خدای یې مل شي نو بس دا به دغه کړي لیور یورې نو او دا ماشوم دې ته کسان معلوم دي بس ما الله سره یې ته پرېښي دي ځکه چې زما بچي واړه دي پردی مزدورۍ کوي مور یې په تمانچه په سر والې ده زما مور موږ سره ناسته وه پاکې ورځې موږ سره روټۍ وخوړه موږ ته یې وي ما د الله د قیامت نه مخکې کي د ځوانۍ مرګ ډېر ښه شته دی او چې بیا دنده شو موږ لمونځ وکړو نو بس موږ سبق ویو مور مې تسبیح اړولې مور مې موږ ته وی زه ویده کېږم چې مور مې سترګې ورلې نو تره مې راپسې ورتاله کړو ما ته مور وی څه چل دی ما ته امې ویم موږ پسې کاکا ورتاله کړو جوړ بیا غله راغلي دي امې مې ور ډبو هغوی ورته ور نه کړل او بیا ښځه راله ورته ویې دقسې بیا بل هلک یې هم ګیر کړی دی او تا م اوس نه پرېږدي جمجا نو مور مې هم ژړل وي ما څه کړي دي او موږ هم ورسره ژړل بیا مې مور موږ پسې ور بند کړو موږ هم د دندې طرف یې ور بند کړو خلکو راته وي ور بند کړې موږ ور بند کړو موږ پسې کړکۍ وویسته بیا مې مور سر نه ونیولی اوبه ویتله بیا چې موږ پسې ورتاله کړو مور مې ایسته نو موږ ته وی راشئ وی اوس ورته ګوره چې موږ ورته کتل نو ما چې خلاصول خپله مور نو ما لږ په سینه باندې لته راکړه ما لږ په سینه باندې لته راکړه چې زما مور بیا مړه شوه ما ترې لاس نیوی الله صافه کې وه
لاسا پکې وه نو ماته لاسونه وه ما پرې پټم څه وکړه لاس یې رانه خپل لاس وغورځه او ما ولې سترګې هم پټې کړې بیا یې ترې بوتلو بیا پوله سره رالل او دقه ماما هم بې ګناه وه زما مور هم بې ګناه وه او زما مور هم چغې والې وي زه بې ګناه یم او دا تره مې ورته ویلې ولې پاڅه بیا او د هغې ښځې دقه سړي راوغوښتو زما مور یې ورته نیولې وه او رسول الله هم ویشته حضرت الله هم ویشته او دغه هم ویشته پیروز هم ویشته زما مور یې ویشته په 3 کسانو یې ویشته زما مور او زما مور بې ګناه وه دقه هلک هم بې ګناه و نه مینګه نه ولیدلې دا د لباس ښځې ورته وی راشي وي دلته مړې شوي دي وي راشي په چینچۍ کې بوځه هغې راوستې وو نو هغې له یې غاړه ورکړې وه ته ستا څنګه ډېر وخت شوی تا ولې موبایل بند کړی دی او دغه او بیا هغوی ورته پټ شوي دا سړي نو هغوی بیا په سیخانو باندې راګیر کړي وو بیا یې ایستې دی هغه دا له دې کوم هلک چې راغوښتی و هغې چاچي له مې غاړه ورکړې وه هغې ورته په بانه ورته وی دغه وي لیور مې کور کې نشته وي راشه بس هغه ورته وي ستاسو لارې سمې ډېرې په کومه لار درشم په دې لاره راشه لاره یې ورته وښووله په دې راشه او هغوی ورته وی دلته مریض دی وي هغه له راشه ورته وی چینچۍ کې نه درځم او پیاده به درشم بیا به هغه ځای کې به زه چینچي ودرومه دا مینګ ته یې ښځې وویه دا هلته مامي یې وه او مینګ سره یې کوټه وه خوا په خوا مینګه د هغې سړي چغې اورېدې سمې روانې چغې والې په پیپونه یې راګیر کړی و نه نه دا مې د نیا په کوټه کې وه مور مې وله هلته بوتله په جمدین یې هلته بوتله سر نه نیولې وه ځان پسې یې راښکله هغې چې څنګه ویشته نو بیا مونږ ورغلو مونږ ته یې ورکړلو کې راشه سوته ګورې ما ولیدل دوی نیا سره وه زه ورغلم هغې ماما له هم ورغلم او خپلې مور له مې هم ورغلم زه په 5م کلاس کې مونږ ماسخوتن یې ډوډۍ خوړه مور مې مه خوړه مونږ لاړو ماسخوتن بانګونه وې مونځونه مو کړل مور مې مونځو کو تسبیح اړولې بس مور مې تسبیح اړولې بس تسبیح کې سترګې ورغلې مونږ ته له هغې نه ودو کېدو نه یې مخکې راته وي تاسو وده شئ وي قرآنونه راوالئ نو مونږ قرآنونه سبق هم ووې نو بیا مور مې وده شوه نو مونږ پسې مې تره راغی ور یې راپسې تعلق و مور مې راپاڅېده سمې چغې شوې مور مې راپاڅېده راته مونږ ته وي دا څه چل ویم کاکا راغی مونږ پسې ور بند کړو ور یې راپسې بند کړو او هغه لاړو نو مور مې وی جوړې بیا غلې راغلې بیا مې هغه مامي راله د مور بابي مې وه هغه راله ورته وی مور مې ورته وی دا څه چل دي ورته وی هلک یې راوستی دی وي د لباس ښه دی په بانه راوستی دی او راګیر کړی دی وي هغې هم ویشتو لومبي هغه هلک ویشتو بیا یې زما مور هله بوتلوله چې زمونږ مور یې بوتله نو بیا یې پسې ور بند کړی و مونږ پسې یې ور بند کړو هغې بوتله نو بیا یې مونږ پسې ور بند کړو راته یې وی راشه وګورئ ورته نو خور مې ورله زه نه ورتلمه ور نه رل مونږ یې ور پرېښودم نو او دا لباس ورته نیولې وه رازوله حضرت الله پیرو ده دوی ټول ایشتې ده تا به چې هغه وخت کې څه حالات وو د هر څه چې دې ولیدله او مور دې ته د دې نو اخري خبرې تاسو سره څه خبرې شوې وې مونږ سره اخرنۍ څه خبرې نه وې شوې بس مونږ سره یې ډوډۍ خوړه او په خوشحالۍ وده شو بیا دقه لوبه جوړه شوه یو طرف ته را لور مړه کړه یو طرف ته را بچو له پیغورونه سوله ورکوي ظلم زیات یې را سره وکړو 15 کاله یې وشو چې نن زما لورې کور سم نه شو ظالمانو پې ډېر ظلم راغشتی دی مړه شو پړه شو
سبا مې بچو له خلک دې نو څو خلک پیغورونه کوي لور مې ملاړه پسې مې تباه شو ظلم کړی موږ خو څنګه خبر نو اوس پوهچې ظلم کو زیاتې کړی دی ماشومان نسي مې پاتې شو اوس کوم سره زه خو بېوسه یم د خپلو خراب یم په پردي کور کې پروت یم کرۍ مې ورکومه ځان وساتم که اوس هلته کې غم وکړم نو څه وکړمه بس جګړې مګړې کېدې چې جرګې او چې جګړې کو جګړې په دې دا زوی نامسې مې ناجوړه و په ده مې 80,000 روپۍ ولګولې کل مې راووته 80,000 روپۍ مې پرې ولګولې او داسې چې څه د غریبیان ډېر و هغه مې ورسره کوو خو هغه د سړي زوی نه و او هر څه ته به یې لاس اچول او بس د کور نه هغه لوښي هم خرڅ کړي دي هغه لوښي سي چې هغه هم خرڅ کړي ټپکې هم خرڅې کړي دي د نشلو روپو امداد مې هم ورسره کوو هره نشه به یې کوله هره نشه او به یې وویل او به یې ټکوله بیا به راله بیا به یې میاشت یوه نیمه تېره کړه او بس بیا به لاړله دا لور دې چا ایشتیا دا لور مې له پازو نو ولې ایشته نو دغه اوس پته نه لګي چې ځای ولې شته زما لور کې څه چلو زما لور کې څه چلو چې ځای شته ځای ولې شته یو ښځه خرابه وي نو ویې وړه او چې خرابه نه وي نو ولې وړې ولې وړې موږ خو ورسره خبر وم نو موږ خو خپل کور پراته وو بیا مې د شپې د زوی تللی دی هغه هلته کې تاڼې ته هلته کې چې هر څه چې کړي زه خو ته نه یم خبر زه خو سر خبر شوی یم زه خو د خپلو خراب یم د خوبونو نه خراب یم